چې دلیل ځمکه او اسمان دی. څنګه دی؟ دې ته ګوره هر شی چې هغه ودرېږي د چت په طور باندې. موږ ویلو که نه والسماء بنا، اسمان څه شی دی؟ چت دی. اوس هر چت چې ودرېږي هغه په څه شي باندې ودرېږي؟ په ستنو باندې ودرېږي. دا دومره لوی چت چې کوم دی نو هغه بغیر د ستنو نه ولاړ دی، او هر چت چې هغه زوړ شي سره د ستنو نه هغه څه کېږي؟ راغورځېږي. په دې اسمان باندې دومره چې دی نو دونه مودې تیرې شوې، څو ارب او څو کربه کالونه به په دې باندې تیر شوي، الله ته پته ده. او بیا هم چې کوم دی نو دغه چت دی او نه زړېږي، چې باران وشي بیا چې تک شین ښکاري، او نه په هغې کې چې نو څه چاو دی رالی، او نه په هغې کې داسې وشو چې یاره یو قوم هغه ډېر طاقتور دی او د اسمان نه څه حصه ځان له کټ کړي او ځان له راوړي. نه اوسه پورې د دې چت انتها چا ولیدله چې دا چت په کوم ځای کې راښکته شوی دی. هر یو کس داسې ګوري چې بس دغه ځای کې چت څه دی د دې غرونو سره لګېدلی، خو په مخ د ځمکه باندې وګرځه، په جاز کې سور شه، د دې ټولې دنیا نه به چکر ووې، خو تا ته به د دې اسمان کوم ځای کې انتها ده هغه به تا ته میلاو نه شي. ولې به ته میلاو نه شي؟ ګوره لږ فلکیاتو ته لاړ شي. دا چې څونه فضا ده موږ ته ښکاري که نه، دا چې په دې کې دا جازونه دي، په دې کې چې کوم دی نو دا ستوري دي، په دې کې د انور سپوږمۍ ده، په دقه فضا کې دا زمونږ ځمکه دا د ورېځې په دې سپوږمۍ کې چې څوک ولاړ وي هغو ته داسې ښکاري لکه موږ ته چې څنګه نور ښکاري، لکه موږ ته چې څنګه سپوږمۍ ښکاري. نو چې څنګه دا ستوري موږ ته داسې ښکاري چې د هغې نه اسمان بره هم دی او یو طرف ته او بل طرف ته ګیر چاپېره د هغې نه څه دی؟ اسمان دی. دغه رنګې په ستوري کې که چېرته یو کس ودرېږي او زموږ دا ځمکه ویني، نو هغه ته به دا ځمکه داسې یو بال ښکاره شي چې د دې نه د اسمان دومره تاو دی. او دا چې تاسو بیا فلکیاتو دا علم هغه لږ مطالعه کوئ نو په هغې کې دومره عجیبه عجیبه خبرې لیکلي دي چې دا کوم نور موږ ته ښکاري، نو د دې په شان ته څونه سیارې دا په دې ځمکه او د اسمان په دې منځ کې چې کوم دی نو دا ګرځي. دا فضا ده دومره وسیع او پراخه فضا ده چې دې ته به حیران شي. د دې ځمکې نه اسمان ته څو سوه کاله مزل دی؟ 50,000 کاله یا 500 کاله، 500 کاله، دواړه اقوال دي. 50,000 کاله. یو قول داره چې د نږدې اسمانه پورې 500 دی، هغې نه اخوا عرش ته چې بیا څه دی؟ 50,000. بهرحال دا ګوګل میپ راواړه او په دې کې د جازونو چې کوم اپلیکیشن دي هغه ووه او د جاز نمبر ورکړه، تا ته به حیران شي په دې فضا کې په یو وخت کې په لکاو جازونه چې نو ګرځي، او دا هر یو جاز د بل جاز د دغه نه چې دی نو جدا دی، د بل جاز د لارې نه جدا روان. دومره چې کوم دی نو وسیع او پراخه دی. او دا ټول مني چې دا ځمکه او آسمان چې کوم دی نو دا الله تعالی پیدا کړي. نو الله تعالی فرمایي ان فی خلق السما، په دې کې دلیل دی. نو دا ومنه چې الهکم اله واحد، دغه معبود چې دی نو ایک یو ذات دی. دغه رنګې دې اسمان ته وګوره، یو دلیل پیدا دی چې دا اسمان په فضا کې ولاړ دی، دې ته ستنې شته دی؟ نشته دی. دې ته زنځیرونه شته دی چې دا په زنځیرونو باندې تړلی شوي؟ نشته دی. او یو کس چې کوم دی که نه که ډېر طاقتوري، ډېر طاقتوري، هغه ته وویوه یو ګټه چې کوم دی نو په دې فضا کې داسې ودروه، زه دونه وړه ګټه په فضا کې ودروه، نه به هغه د بره نه تړلي، نه به د لاندې نه تړلي، بس تی چې دی نو داسې ودروه چې دغه نشي کولی. نو الله تعالی دومره قدرتونه چې دی نو دا ودرولي دي. نو بیا دا ومنه چې الهکم اله واحد، د عبادت مستحق صرف یو الله تعالی دی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، او په پیدا کولو د ځمکه کې څومره غټه ځمکه ده او په هغې باندې هر سړی ګرځي. او دې ځمکې ته وګوره چې د دې نه دا کوم فصلونه راوځي. ځمکه یوه ده او فصلونه جدا جدا دي. ځمکه یوه ده، په هغې باندې لګېدونکي رڼا یوه ده، په هغې باندې د نور رڼا یوه لګي، فصلونه څه دي؟ جدا جدا دي. ځمکه یوه ده، د ځمکې خوی یو دی، خاوره ده که، او د دې ځمکې
چې په کوم اوبو باندې اوبه کېږي یسقا بماء واحد یو قسم اوبه دي خو دقه یو پټی دی دا یوه چره ده په دې کې چې کوم دی نو سرې ټیپر دي دا بله چره ده په دې کې مولی دي دا بله چره ده په دې کې څه دي په دې کې ګوپي دی څه شی ګوپي او دا بله چره ده په دې کې چې نو بله سبزي ده د دې ټولو سبزیانو چې کوم اوبه کېږي دا په یو قسم اوبو باندې دې سره چې کومه خاوره میلاو ده یوه خاوره ده او د دې په یو هوا په دې باندې لګي یو رڼا په دې باندې لګي او د ټولو مزاج سره خوند سره جدا جدا و الهکم اله واحد معبود تاسو یک یو دی وخت اختلاف الليل او په بدلیدو را بدلیدو د شپې او د ورځې کې کله وګدا او کله چې دینو شپه وګدا کله چې دینو شپه لنډه اوس په دې ورځو کې شپه چې دینو تقریبا درمیانه ده چې یو سړی هغه وي چې زه راپاڅېږم پکې نو راپاڅېدلی شي سهار منځت دا بدلیدل را بدلیدل شپه چې دی نو د ورځې ته تلل او ورځ شپې ته راتلل دا دلیل دی په دې باندې چې الهکم اله واحد واختلاف الليل والنهار والفلك التي او په کشته هغه کې تجري چې چلیږي فی البحر په دریاب کې بما په هغه سره ينفع الناس چې فایده ورکوي خلکو ته هغې کې د الله تعالی چې کوم دی نو لوی قدرت دی څنګه لوی قدرت دی کشتۍ ته وګوره اوبه څنګه دي اوبه بالکل نرم شی دی نرم ته په هغې کې ګوته کېده ستا ګوته په اوبو کې ښکته دي خو د دې دومره نرمو اوبو د پاسه دومره مضبوط شی هغه الله تعالی ودرولی دی او د هغې دپاره دغه نرم شی دغه نرم شی د هغه مضبوط او د دروند شي دپاره چې کوم دی نو څه شی جوړ کړی دی سورلي جوړه کړې دی څونه منونه ټنونه سامانونه په هغه کشتۍ کې او په هغه بحري جهاز کې چې کوم دی نو اوس خو روغ ایرپورټ یې په هغې کې چې نو جوړي دي باقاعده جهازونه په هغې کې کینی په سمندر کې چې کوم دی نو جهاز دی او هغه ایرپورټ دی او په هغې کې چې کوم دی نو څه شی دی هغه رواني چلیږي او په هغې کې جهازونه کینی دا دومره غټ شي دپاره دومره نرم شی الله تعالی چې دی نو سورلي جوړه او بیا دا دومره غټ شی چې الله د دې اوبو د پاسه ایښی دی د دې دپاره څومره نرم شی چې دی نو هغه د روانولو ذریعه جوړه کړه چې هغه څه ده هوا ده تقریبا هوا لګي که نه بیا دا مشینرۍ نه خو اوس راووتې اوسه پورې خو به دا په څه باندې وي دا په هوا باندې روانې وي نو والفلک التي دا کشتۍ د الله په وجود باندې د الله په خدایتوب او په یووالي باندې چې دلیل دی او دی آیات د لاندې علماو دا هم لیکلي دي چې د دې نه پته لګي چې د کشتۍ سفر هغه جایز دی که هغه سفر د څه دپاره وي د جهاد دپاره وي که هغه سفر چې دی نو د حج دپاره وي او که هغه سفر د تجارت دپاره وي ته چې دی نو تجارت دپاره ځې بل ملک ته نو په هغې کې سفر کولی شي نبی صلی الله علیه وسلم د یوې زنانه د انصاري زنانه یا د هغې په کور کې چې کوم دی نو خوب وکړو او راپاڅېدو د ورځې او راپاڅېدو نبی علیه صلات وسلام چې دی نو خندل نو هغه تپوس ترې وشو چې ولې خاندي نبی علیه السلام وفرمایل چې ما خوب ولیدو چې خپل ملګري مې ولیدل چې هغه په دریاب کې چې کوم دی نو هغه په شانته د بادشاهانو هغه په دریاب باندې ناست دي او روان دي او هغه د جهاد دپاره ځي او هغو چې کوم دی نو الله تعالی به د هغو بښنه کوي نو دغه صحابیه تپوس کوي د الله پیغمبره زما دپاره دعا وغواړه چې الله ما د هغو نه جوړه کړي نو نبی علیه صلات وسلام هغې ته فرمایي چې ته د هغو نه بیا نبی علیه السلام وده کېږي بیا راپاڅېږي بیا خاندي بیا ته هغه تپوس کوي نو بیا نبی علیه السلام هغسې جواب ورکوي نو بیا ورته دا وایي چې د الله پیغمبره ما له دعا وغواړه چې زه هم د هغو نه یم نبی علیه السلام وفرمایي انت من الاولین ته په هغو کې د اولنو نه مطلب ته هم په هغو کې د دې زنانه سره عباده ابن صامت سے بیا نکاح کوي او بیا د جهاد دپاره فغزا فی البحر فحملها معه هغه جهاد دپاره ځي او د خپله بیبي د ځان سره بوځي نو بیا چې کله دا یو ځای ته ورسېږي هلته د دریاب نه اخوا لاړ شي او بیا د دې دپاره چې کوم دی سورلی راوستی شي دا په سورلی باندې چې کیني نو هغه سورلی هغه قچر هغه چې دی نو وخوځېږي نو دا د هغې نه را وغورځېږي او د دې څټ چې دی نو مات شي فندقت عنقها فماتت نو دا هلته چې دی نو بیا مړه شي نو دې باندې لیکلي دي باب اباحة رکوب البحر نو دا مباح دی چې سفر ته چې دی نو په دریاب کې وکړي او د الله قدرتونه په هغې کې چې کوم دی نو معلوم کړي بما ينفع الناس په هغه څه سره چې فایده ورکوي خلکو ته
اوس چې څومره بحري بندرګاهونه دي هغه ټول د اسلام او د مسلمانانو د قبضې نه وتلي. دا یو عجیبه تاریخ دی. ګوره موږ مسلمانان یو، زموږ چې څومره تاریخي ځایونه دي، زموږ چې څومره هغه معدنیات دي، زموږ چې څونه د فایدې شیونه دي، په هغې ټولو باندې د کافرو قبضه ده. چې څونه اسلامي طاقتونه دي او په دې اسلامي ځمکه کې الله تعالی ایښي دي، په هغې باندې ټول باقاعده چې دی نو هغه د کافرو قبضه ده. اوس نن سبا موږ چې دی نو په دې باندې خو جاړو چېرې زما د پلاټ نه یوه مرله چې دی نو پلانکي ونیوله، خو په دې باندې نه جاړو چې زمونږ اسلامي ځمکه دا څونه د کافرو په قبضه کې ده. دا یو لوی تاریخ دی چې دا څونه نقشه د دنیا ده. دا وګوره چې اکثریت د دنیا د نقشې چې کوم درهم او دینار دي، دا ټول چې دی نو انګریزانو زمونږ نه کاغه پټرول وغیره دغه ټول زمونږ نه چې نو انګریزانو نیولي. د سعودي چې څونه حکومت دی، د سعودي حکومت نه د دې فوج نشته دی. ولې نشته دی؟ ځکه چې د دې معاهده د امریکې سره چې تاسو به زمونږ حفاظت کوئ. نو اوس دی به د هغو په هر څه باندې باقاعده اوس خو سعودي داسې حد ته روان دی چې د نبي علیه صلات وسلام کومې پیشنګویانې او معجزې پیشنګویانې د هغې په باره کې به باقاعده رښتینې ثابتېږي ورو چې په هغې کې هغه د بې حیایۍ چې کوم د فلمونو انډسټریانې دي هغه کلاو شولې، او په هغې کې باقاعده چې کوم دی نو دغه شوګانې اوس کېږي، او په هغې کې باقاعده ټیم په ټیم باندې دغه د بې حیایۍ په نوم باندې دا بیلونه پاس کېږي. د زنانه ته چې کوم دی نو ډریورۍ اجازت میلاو شو، او باقاعده دغه ابن سلمان چې کوم دی کنه سلمان دا زوی محمد خو ته ویل دا د محمد نوم ګستاخي ده. دغه ابن سلمان چې دی نو دا ویلو چې زه انا لا اريد ان افارق الحیات، زه دا نه غواړم چې زه مړ شم او دا سعودي دې داسې وي، بلکې زه غواړم چې دا سعودي د یورپ په نقش قدم باندې زه روان کړم او بیا مړ شم، نو بیا به زه چې دی نو مړ لږ چې دی نو مسلمانان موږ ته سوچ وکړو که نه دا چې په موږ باندې کم مسلط دي که نه دا ټول د انګریزو غلامان دي، دا ټول د انګریزو غلامان دي. دیو مخکنی حالت وګورئ، وروستنی حالت وګورئ، دا به ټول د انګریزانو سره وي. که بلاول زرداری دا زمونږ د مسلمانانو دپاره غټه د پیغور خبره نه ده چې اجړا په موږ باندې کېنوي او هغه په موږ باندې چې نو څه کوي حکومت کې. هغه مور یې چې ونه هغه خو زه بیا هم ښځه خو وه که نه یو جنس خو. اوس دا زرداری چې کوم دی نو دا هغه دریم دی، دا نه سړی دی نه ښځه ده، دا هغه دریم شی دی. اوس په مسلمانانو کې په پاکستان کې د داسې خلکو د نارینه اوقاتو چې داسې شی دا په موږ باندې کېنوي او دا زموږ وزیر داخله جوړېږي. خو دا د دې نه مخکې چې کوم دی نو دا د هغو هلته باقاعده د هغو تربیت کوي. اوس که د حمزه شهباز دی که څه شی دی، دا د نواز شریف دا چې کوم زامن دي دا دلته په پاکستان کې خو موږ نه دي لیدلي، خو دا هلته اوسېږي. او بیا چې کله د پلار چېرته مړ شي نو خدای مړ کړي دا دونه مهنګایي راوستې ده، نو دغه به چې کوم دی نو بیا راولي او دا به دلته کښېنوي د هغه په ځای باندې. او چې کله دا ریټایر شي نو دا به لاړ شي هلته بیا دلته د علاج هم نه کوي. ښه علاج دپاره هم بیا وایي لندن ته ځم او پلانکي ځای ته ځم او پلانکي ځم. دا او زموږ دپاره چې کوم دی نو دلته دا هسپتالونه دي او په دې کې لکه چې هغو دپاره زار دي چې موږ له زار ورکوو چې استې وژنو، چې دلته هغې علاج نه کوي. نو دا ټول مخکې او وروستو دا ټول بیا چې کوم دی نو هلته ځي، دا یې په موږ باندې باقاعده مسلط کړي دي. نو دغه رنګې دا محمد ابن سلمان، دغه ابن سلمان د ټول پرورش چې کوم دی نو په امریکا کې شوی. او چې کله د هغه پلار یې بوډا شو، سلمان بوډا شو، هغه اوس ګرځېدی نه شي، نو د هغه په ځای باندې بزدار راوستو. د ده نور ټول برین واش ورته وایي، د ده د دماغو انزل دا ټول هلته کړي. او دا اوس واورئ ښه، دا چې کومه د دې سوات نه تلې وه څه نوم یې ملاله ده که څه شی ده 2012 کې 2000 نه دا هغه سوات چې کومه جینۍ وه ملاله، دا ملاله چې کوم دی دا څه وخت پس تاسو ګورئ دا به راولي، دا به په موږ باندې دویمه بې نظیره وي. دا خبره تاسو یاد وساتئ دلته، دا چې دا هغې له دونه ایواډونه ورکوي که نه، دا ایواډونه څه هسې نه دي، د هغې تربیت باقاعده هلته روان دی. دې خبرې ته چې تیاری ده او دا بیا راځي په موږ باندې به حکومت کوي. د دې په باره کې اوس خلک شکین دي والله عالم. ها
ځوانان اوس ځوانانو په مخ کې دا خبرې کول داسې دي لکه چې لکه جنګ ته تیارېدل دي خو بیا د کرکټیانو بیلیګر مولي صاحب ویل اوسه پورې به کناټیب صاحب ګین سولول اوس راځي سیاست دا کلاړین دا ګین دغه کوي که نه بیلیګر مولي صاحب خو آزاد هغه به دا خبرې کولې نو دا ټول د هغه ځای نه نو زمونږ اسلامي چې کومه خاوره او کوم زمونږ ذخایر دي په دې ټولو باندې کافر قبضه دي ولې زمونږ دا اسلامي ملکونه ولې ترقي نه کوي افغانستان چې کوم دی نو زمونږ نه وروستو آزاد شو د طالبانو الله دې د هغو حکومت قایم دایم لري هغو چې کوم دی نو د هغو پیسه څونه دغه شوله طاقتوره شو هلته چې کوم دی نو د هغو پټرول او هر څه شی نه ارزان دي او دلته صاحبه څومره د شرم خبره ده تاسو به ویډیوګانې کتلي زنانه چې کوم دی که نه په 400 په دې علاقو کې کیلومیټر په حساب باندې زنانه په لین کې ولاړ دي د څه لپاره ولاړ دي د بورې وړو دپاره ولې دا ترقي نه کوي د یو بادشاه چې کوم دی د هغو دومره ډېره تنخواه ده په لکاو تنخواه ده 17 لاک د یو چې دی نو تنخواه ده 17 لاک لکه دا څه کوي 17 لاک تنخواه د دې سره د هغه ته چې کوم دی نو څو کوره هغه فری دي د څو کورو تقریبا 6000 دا لیټره چې نو تیل پټرول هغه ته مفت دي 3 ګاډان هغه ته مفت دي دغه رنګې هغه ته چې کوم دی نو بجلي مفت ده د هغه د بچو چې کوم تعلیم دی خوراک دی دا د هغو ته څه دی مفت دی هلکه ته څه کوې زما دپاره چې ستا دپاره دا شی نه مفت دي خو دا ټول زما او ستا چې کوم دی نو زما او ستا د مرۍ هغه تاوی لاس لاله تاوی او دغه شی نه رانه وباسي نو دا اسلامي چې کوم دغه دي ذخایر دي په دې باندې کافرو هغه قبضه کړي دا که هغه دغه بندرګاهونه دي که هغه دغه دریابونه دي په هغو ټولو باندې والفلک التي تجري في البحر او په کشتۍ هغه کې چې ځي په دریاب کې بما په هغه څه سره ينفع الناس چې فایده ورکوي خلکو ته وما انزل الله او هغه چې راوړی الله تعالی من السماء د باره نه من ماء د اوبو نه فاحیا پس را تازه کوي په دې سره الارض ځمکه بعد موتها پس د وچوالي د هغې نه دا د دې باران ته خو موږ ګورو که نه چې دا را روان دی او وریږي الله دې خیر او د رحمت باران وکړي خو دې کې سوچ او فکر پکار دی الله تعالی چې دا د خپل قدرت دلیل ویلی دی که نه د دې کې ډېرې خبرې پرتې دي واوره دا وریځ تاسو وینئ که نه په دې وریځ کې څومره اوبه دي چې دا په راورېدو شي د جمي باران او جړۍ خو به تاسو لیدلي که نه 7 ورځې هلته په خال کې چې کوم موږ سبق ویل 7 ورځې باران مسلسل بیا واوره شو نو عربي راغلی و هغه چې دی نو هغه عربي دونه ډېر باران خو نه و لیدلی نو سار راپاڅېدو او جړلې کسان تپوس وکړو ولې ویل قد قامت القیامه قیامت قایم شو دونه باران چې دی نو ما چېرته نه دی لیدلی نو دې وریځو کې څومره ډېر باراني او دا وریځه د دې په منځ کې جاز تیریږي که نه جاز نه لمدېږي او جاز پکې نښلي نه بله خبره دا وریځ په دې کې دومره ډېرې اوبه چې دی نو موجودې دي او دا یو قدرت داسې شته دی چې دومره د طاقت خاوند دی هغه چې دا ټوله وریځ سره د دومره اوبو دا یې چوته کړی نو داسې څوک کولی شي چې هغې دومره اوبه چې دی نو چوتې کړي او اسمان کې چې کوم دی نو هغه ټینګې کړي اوس مې یوه ګټه چې دی نو په هوا کې نشي ودرولی نو دومره اوبه چې دی نو دا ودرې نو الهکم اله واحد او بیا دې ته ګوره د دې وریځې نه چې دا اوبه راځي نو دا د یو څاڅکي په شکل کې راځي د یو څاڅکي په شکل کې دا یو څاڅکي په هوا کې د بل څاڅکي سره نه یوځای کېږي که چېرته داسې وي چې دا یو څاڅکي په هوا کې د بل څاڅکي سره یوځای کېدی او پیر چې دی نو د جومات نه وتلی وي بهر او دغه ټول یو څاڅکي چې هغه یوځای شوی په ده باندې راغورځېدلی وي ایسته به میده کړی وي بل بیا دې ته ګوره که چېرته دا یو څاڅکي داسې یوځای کېدی د دې اسمان د دې اوبو نه به د دې باران د دې اوبو نه به په اسمان کې سیلاب جوړ شوی چې په کم فصل باندې راغورځېدی د هغه فصل به نام و نشان نه وي په کم کور راغورځېدی نو په هغې کې خو څه و په یو کور دپاره بیا یو څاڅکي چې هم څه سیلاب دا ټول الله تعالی یو څاڅکي چې کوم دی نو هغه
یو یو څاڅکی هغه د ځمکې دپاره لیکلی دی هغه په مختلف ځای باندې لګي نو نه فصل خرابیږي او نه داسې ده چې په یو علاقه کې بس په یو کور باندې باران وشو او هغې ټول چې دی نو څه شو هغې پې ماړه شو یا هغې ټول پې مړه شو ماړه شو مطلب دا ټنکۍ ډک شو مړه شو سیلاب دی که نه داسې نه کوي هر یو پټي ته د هغې هغه حصه الله تعالی رسوي و الهکم اله واحد ستاسو معبود چې دی نو هغه ایک یو ذات دی وما انزل الله من السماء من ماء او هغه چې راوری الله تعالی د بره نه من ماء د اوبو نه نو یو یو څاڅکی جدا جدا کی خو چې کله اراده وشي نو بیا دغه یو یو څاڅکی بیا یو ځای کوي بیا څه کوي یو ځای کوي لکه قوم د نوح علیه السلام دپاره چې الله تعالی کله د آسمان نه باران چې دی نو راوورو نو هغې پې څه کو هغې پې عذاب کو او آسمان ته الله تعالی وفرمایل چې په دې باندې اوبه چې دی نو راووروه او راووروه نه پښتانه وایي چې کوم دی نو آسمان سوری شوی دی وایي هغه دغه مطلب نه چې آسمان سوری شوی خو مطلب دا دی چې دغه اوبه د سیلاب په شکل کې پې د بره نه رالی نو د بره نه اوبه د لاندې نه اوبه نو هغو دپاره سیلاب جوړ شو وروسته راځي انشاءالله صورت هود کې فاحیا به الارض بعد موتها پس را تازه کوي په دې سره ځمکه پس د وچوالي د هغې نه وبث فیها او خوار کړي دي په دې کې من کل دابة د هر قسمه زنده سرونه څومره قسمونه دي چې هغه په دې ځمکه کې هغه ګرځي او د هر یو شي د خوراک بندوبست د هغه د شان مناسب الله تعالی الرحمن الرحیم رب العالمین کې موږ ویلو کنه د هر شي تربیت کوي یوازې د انسان نه او د هر شي تربیت د هغې د بدن مناسب کوي چې کوم شی ډېر څه ته محتاج وي هغه له ډېر څه ورکوي چې کوم شی لږ څه ته محتاج وي هغه له لږ څه ورکوي خو هر یو شی هغه خپل رزق د ځان سره نه چوتوي که چېرته داسې وي چې هر یو شی هغه خپل رزق هغه له الله تعالی په یو ځل باندې ورکړی وی د ځان سره چې دی نو ګرځولی نو یو خو دا وه چې ګرځولو کې څونه تکلیف به و په کور کې چې کوم دی نو مثال په طور د یو سړي 15 زامن دي نو د هغه هر یو رزق د ټول عمر هغه به د هغه سره وي نو هغه به ویل چې زه اوس په دې کور کې پاتې شم که نه دا کور د رزق دپاره ګودام جوړ کړم او بله خبره ده انسان سره یو څو روپۍ پیدا شي که نه او دا بیا دونه تکبر کوي یو 10,000 روپۍ په جب کې ورسوي که نه نو چې په لاره باندې رواني نو ځمکې ته بلکل نه ګوري بره بره ګوري نو که چېرته انسان کې د تکبر ماده ده که دا ټول رزق یې وله په یو ځل باندې ورکړی وی نو ده به څومره تکبر کولی دا خو به ایسته د الله تعالی نه څه وی ایسته به سرکشه شوی وی او د انسان دا فطرت دی چې کله دا د یو چا نه بې پروا شي نو په دې کې سرکشي راځي کله ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنى چې کله ځان ویني چې زه خو مالدار یم نو دا بیا سرکشي کوي نو دې کې د الله تعالی دا حکمت دی فاحیا به الارض بعد موتها پس تازه کوي الله تعالی په دې سره ځمکه پس د وچوالي د هغې نه وبث فیها من کل دابه او خواره کړي دي په دې ځمکه کې د هر قسمه زنده سرونه وتصریف الریاح او په اړولو راړولو د هواګانو کې هواګانې مختلفي د یو طرف نه هوا روانه شي د کور په سر باندې د جنډه ولاړه ده هغې ته ګوره کله دسي او کله دسي اوس یو کس چې هغه دا غواړي چېرې دا هوا دې دسې نه تللی دا دې دسې تللی وی د دنیا طاقتونه دې راجمع شي د دنیا دا سوپر پاور دا د دې هوا دا روح نشي بدلولی ولې و الهکم اله واحد دا د الله تعالی د قدرت دلیلونه دي لږ تفصیل پکې وکړو الله بیا خوند کوي وتصریف الریاح او په اړولو راړولو د هواګانو کې او هواګانې چې کوم دی نو د عذاب هم راځي هواګانې بیا د الله د رحمت هواګانې چې د باران نه مخکې کمې راځي والسحاب او په هغه ورځې کې المسخرې چې هغه ځوړنده کړی شوې ده بین السماء والارض په منځ د اسمان او د ځمکه کې لآیات خامخا نښې د قدرت د الله تعالی دي لقوم یعقلون دپاره دا قوم چې هغوی د عقل نه کار اخلي نو ورځې ته وګوره چې دا څومره لویه ده څومره عجیبه ورځ ده او د ساینس د اوسه پورې په دې خبره اتفاق دی چې په دې ورځې کې کمې اوبه دا د کوم ځای نه راځي دا د سمندر او د دریابونو نه راځي اوس د دریاب چې کمې اوبه دي چا به څکلي څونه تروي بلکل د مالګې اوبه دي دغه اوبه د هوا په ذریعه باندې الله په دې ورځې کې واچوي دا ورځ بره لاړه شي او د الله د حکم نه بیا د هغې نه دا اوبه راورېږي خو دغه اوبه ته ورته چې کوم دی نو لوښی کېده دا اوبه څومره خوږې اوبه پاک لوښی ورته کېده
چې کله ځمکې سره یو ځای شي بیا د هغې کې د خاورو خوند راځي. دغه اوبه چې کوم دی نو بیا څومره خوږي وانزلنا من السماء ماء طهورا، پاکې اوبه چې کوم دی نو هغه الله تعالی راورولي. اوس هلته چې دی نو د مالګې اوبه وي چې کله په دریاب کې وي، دلته رالی دا څنګه فلټر شوي، دلته خوږې شو. معلومیږي د دې ټولو اسبابو شاته یو مسبب او یو خالق او یو قادر ذات دی چې هغه ایک یو ذات دی، الهکم اله واحد، او هغې د هر څه کوي. په دې کې سوچ او فکر پکار دی او هر شي کې د الله تعالی چې دی نو بیا حکمت دی. که دلته چې کوم دی نو خوږي اوبه جوړې کړي دي، په دې کې د الله تعالی حکمت دی. که دریاب کې چې کوم دی نو هغه د مالګې اوبه دي، نو دا مه وایه چېرې دا دریاب خراب دی، دا دریاب څه دی خراب دی. نه، هلته د دې دریاب خو تریخ کېدل، مالګې کېدل، په دې کې د انسانانو فایده ده. څومره د دنیا ګندونه چې دی نو د دریاب ته ځي، دا ګنده اوبه ټولې هغې ته روانې کړه، الایشونه او دا مرداري ټول هلته ځي. خو الله په دې مالګه کې داسې اثر ایښی دی چې دغه څه کوي، ختموي. دغه اوبه هلته چې دی نو د مالګې وي، نو هغې کې دغه حکمت د الله تعالی او چې دلته رالی نو خوږې شولې. او بیا داسې هم نه ده چې الله تعالی په مخ د ځمکه دا ټولې اوبه د انسانانو دپاره څه کوي، ضرورت دی که نه، انسانانو دعا وکړه الله وایي هم باران واله، خو ځان دپاره یې اوس څه کوه، سټور کوه. داسې ونه کړله. که چېرته داسې وې موږ به په دې ځمکه وګرځېدلي وې، ایسته به ټولې اوبه وې، نو ځکه زموږ خو د اوبو نه بغیر کار نه کېږي، د هوا او د اوبو نه. نو دغه اوبه چې په مخ د ځمکه وې نو څونه به تکلیف وي. خو الله تعالی فرمایي فسلکه ینابیع فی الارض، الله تعالی دغه اوبه په ځمکه کې د چینو په شکل کې څه کړلې، روانې کړې. نو انسان ته وایي دا ستا اوبه دي، دا مې له په ځمکه کې چې دی نو دننه څه کړلې، کېښودلې. خو کله کله دا اوبه الله تعالی کموي. ولې کموي؟ الله تعالی فرمایي ته مړه دا یاجوج ماجوج د دې وخت کې را پیدا شو. نو څه مې ویلې، نو دغه اوبه کله کله الله تعالی چې دی نو څه کوي، دا کموي. دا د کموالي وجه څه ده؟ نو د کموالي وجه هغه د انسان سرکشي ده، د انسان سرکشي ده. الله تعالی فرمایي چې کله که چېرته دا انسان په حق لاره باندې مستقیم او نیغ پاتې شي، نو بیا دله به چې کوم دی نو بیا زه اوبه ورکم. سورة الجن صفحه نمبر 520 او آیات نمبر دے 16 وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا او کچرت دا خلق استقاموا مضبوط والے اختیار کړی وی دی علی الطریقة پلاری د دین باندې، پلاری د قرآن او د سنت باندې، لاسقیناهم ماء غدقا نو خامخا اسکلی به یې موږ په دې باندې اوبه ډېرې، الماء الغدق ډېرې اوبه چې هغې ته دی محتاج دي. او الله تعالی فرمایي سورة تبارک الذی خو میلی کنه 511 صفحه، الله تعالی فرمایي قل او پیغمبره ارأیتم خبر راکې ماته، اخرنی آیت دی، ان اصبح ماؤکم غورا که چرته وګرځي ماؤکم اوبستاسو غورا جوری، فمن یأتیکم نو څوک دی چې رابولي تاسو ته بماء معین اوبه روانې، اوبه د چینو والا، چې دا اوبه ښکته لاړې شي. وګوره بورونه پسې چې کوم دی نو ستړي شو خو اوبه نه میلاویږي. دا د الله تعالی قدرت دی. خو وجه څه ده چې کمیږي؟ سرکشي د انسان، د انسان سرکشي ده. نو دا کله کله الله تعالی د انسان هغه رزق هغه کمی د دې